الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. دا رمضان مبارک اخرانی عشرہ دریو عشرو کی دا میاشت تقسیم دا اولنی لس ورځې د منځ لس ورځې او اخرنی لس ورځې. اولنی عشرې ته نبی علیه الصلاة والسلام رحمت ویلي او دویمې عشرې ته مغفرت ویلي او دریم عشره چې کوم دی د جهنم نه نجات او خلاصي ده. په دې درېو واړو عشرو کې د ټولو نه اخرنۍ عشره دا ډېره اهم عشره ده، ځکه په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. لیلة القدر خیر من الف شهر، دا د زرو میاشتو نه زیات فضیلت لري، زیاته غوره ده. په دې وجه به نبي علیه الصلاة والسلام عبادات اسې هم ټول عمر ډېر زیات، خو بیا رمضان مبارک کې به د نبي علیه الصلاة والسلام عبادات دا بیا ښه سیوا او په آخرنۍ عشره کې خو به نبي علیه الصلاة والسلام عبادات ډېر زیات شول، ځکه دا اهم عشره ده. او بیا په دې کې د شپې اوقات چې کوم دی نو دا د ورځو د اوقاتو نه زیات بهتر او غوره دي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، امام بخاری رحمت الله علیه روایت چې کوم دی نو راوړی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیله وایقظ اهله. نبی علیہ الصلاة والسلام باخرنۍ عشره کې عباداتو کې درې تبدیلیانې پیدا شوې. یوه تبدیلی به دا وه چې شد مئزره، نبی علیہ الصلاة والسلام به عباداتو ته لنګ مضبوط وتړو. یا اعتزال د بیبیانو نه مراد دی، او یا موږ پښتو کې و چې پلاني کار ته مې ملا وتړله، نو نبی علیہ الصلاة والسلام به عباداتو ته لنګ مضبوط وتړو. او دویم نمبر تبدیلی ده چې واحیا لیله، رسول الله مبارک په خپل شپې شوګیرولې، یعنی د شپې به عبادات کول، د شپې به نبی علیه الصلاة والسلام خوب نه کو. او دریم نمبر وایقظ اهله، نبی علیه الصلاة والسلام به خپل کور والو پاسول د عبادت لپاره چې عبادت پر اخرنۍ عشره کې وکړي، ځکه چې دا ډېره اهمه عشره ده. علماء لیکلي چې د ثابت کال خلاصه او نچوړ چې کوم دی نو دا رمضان مبارک دی، او بیا د رمضان مبارک نچوړ او خلاصه دا په رمضان مبارک کې اخرنۍ عشره ده. او بیا د اخرنۍ عشرې خلاصه او نچوړ چې کوم دی نو دا د لیلة القدر شپه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمائی ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ الصلاة والسلام بعد رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې، عشره مطلب د اخرنۍ لس ورځې، په دې کې وایي خپله کوړمه چې کوم دی نو راپاسوله. او نبی علیہ الصلاة والسلام په یو مقام باندې دعام چې کوم دی نو فرمایلی ده چې الله دې رحمت وکړي په هغې نارینه باندې چې دی د شپې په سیسه کې پاسي او دی الله ته ودرېږي، تهجد کوي، او خپله کور والا پاسي چې هغه نه پاسي نو دی پرې د اوبو چڼکاو وکړي، او دغه شان الله دې رحمت وکړي په هغه زنانه باندې
چې دا خو شپې پاسي او خپل خاون چې کوم دی نو عباداتو له پاسئ او کله چې نه پاسي نو پرې خاون باندې اوبو چڼکاو وکړي چې دا د عبادت دپاره راپاسي. په دې وجه باندې اخرنۍ عشره کې به د نبي علیه الصلاة والسلام عبادات ډېر زیات شول. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بل روایت ته چې کان النبي صلی الله علیه وآله وسلم اذا كان العشر الاواخر من رمضان شمر المئزر واعتزل النساء. کله به چې رمضان مبارک اخرنۍ عشر راله نبی علیه الصلاة والسلام به لنګ مضبوط که راغونډ به یې که او د خپلو بیبیانو نه به یې جدایي چې کوم دی نو اختیار کړه، ځکه چې عموما به رسول الله مبارک په دې اخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو په اعتکاف کې و، جومات کې به نو صرف او صرف عباداتو لپاره چې کوم دی نو ځان به مکمل طور باندې چې کوم دی نو وقف کو. همدغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دنه چې کوم دی نو بل روایت ته کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اذا دخل العشر، نبی علیہ الصلاة والسلام چې به کله اخرنۍ عشره داخله شوه نو ایقظ اهله خپله کوړمه به یې د شپې رایخوله، ورفع المئزر او خپل لنګ به یې مضبوط وتړو، یعنې عباداتو ته به املا وتړله. نو قیل لابي بکر، ابو بکر ته وویلی شو چې د دې لنګ تړلو نه څه مطلب دی؟ ما رفع المئزر؟ قال اعتزال النساء، بیبیانو نه چې کوم دی نو جدایي. نو رسول الله مبارک په اخرنۍ عشره کې اعتکاف کې و، زیات عبادت په نبی علیه الصلاة والسلام په اخرنۍ عشره کې شروع کو. اعتکاف نبی علیه الصلاة والسلام مختلفو ورځو کې کړی دی. ابتدا کې نبی علیه الصلاة والسلام په اولنۍ عشره کې هم اعتکاف کړی و، منځنۍ عشره کې هم اعتکاف کړی و، خو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښویې شول چې د لیلة القدر شپه د کمې دپاره چې خلک اعتکاف کوي نو دا اخرنۍ عشره کې ده، نو بیا رسول الله مبارک تر وفاته پورې چې کوم دی نو اخرنۍ لس شپې چې کوم دی نو دا به شوګیرولې او اعتکاف ته په اخرنۍ عشره کې کېناسته. دا حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ تفصیلی روایت دی چې اعتکف رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم العشر الاول من رمضان، نبی علیہ الصلاة والسلام رمضان کې راولنۍ عشرې اعتکاف وکړو، یعنی ابتدا نه اعتکاف ته کېناست اولنۍ لسو ورځو ته. نو واعتکفنا معه، موږ هم د نبی علیہ الصلاة والسلام سره اعتکاف وکړو. فاتاه جبرائیل، نبی علیہ الصلاة والسلام ته جبرائیل راغی، فقال، جبرائیل علیہ السلام وی ان الذي تطلب امامک، هغه شپه چې تی طلب کې هغه مخې ته را، یعنی اولنۍ عشره کې نه ده. نو فاعتکف العشر الاوسط، نبی علیہ الصلاة والسلام د منځ هغه لس ورځې بیا هم اعتکاف وکړو. نو فاعتکفنا معه، موږ ورسره هم اعتکاف وکړو، د منځ عشره هم موږ شوګیر کړه. فاتاه جبرائیل، جبرائیل علیہ الصلاة والسلام راغی، فقال، نبی علیہ الصلاة والسلام ته وی ان الذي تطلب امامک، کومه شپه چې ته طلب کې نو هغه مخې ته را، یعنی اخرنۍ عشره کې را. نو فقام النبي صلی الله علیه وسلم خطیبا صبیحة 20 من رمضان، نبی علیہ الصلاة والسلام د شلمې په سحر باندې پاسې را موږ له خطبه را کړه، تقریر وکړه. فقال، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل من کان اعتکف مع النبی صلی الله علیه وسلم، چا چې د نبی علیہ السلام سره اعتکاف کړی، یعنی دا وړومبۍ 20 ورځې او 20 شپې چې کوم دی نو دا اعتکاف ته ناسو، نو فلیرجع، اگر خپل د اعتکاف ځای ته واپس شي، ځي دې نه. فانی اریت لیلة القدر، ما ته لیلة القدر شپه خوښ شوې وه، وانی نسیتها، او زما نه بیا هیره کړې شوه. وانا فی العشر الاواخر فی وتر، دا په اخرنۍ عشره او پر اطاق شپو کې چې کوم دی نو ده. نو د دې نه پته ولګېده نبی علیه الصلاة والسلام ابتدا کې اولنۍ عشره هم اعتکاف کړی و، منځنۍ عشره هم اعتکاف کړی و، او بیا د هغې نه وروسته چې رسول الله مبارک ته پته ولګېده
چې دغه شپه په اخرنۍ عشره کې ده نو نبي علیه الصلاة والسلام تر وفاته پورې بیا چې کوم دی د اخرنۍ عشرې اعتکاف کړو. لکه د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اعتکف اول سنة العشر الاول. نبی علیه الصلاة والسلام لومبي کال کې د دې رمضان مبارک اولنۍ عشره کې اعتکاف وکړو. ثم اعتکف العشر الاوسط، بیا رسول الله مبارک د منځ عشره کې اعتکاف وکړو. ثم اعتکف العشر الاواخر، بیا رسول الله مبارک د اخرنۍ عشرې اعتکاف وکړو. وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل انی رأیت لیلۃ القدر فیها، ما پر اخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو لیلۃ القدر ولید فانسیتها، زمان یې رکړې شوه. نو فلم یزل رسول الله صلی الله علیه وسلم، همیشه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعتکف فیهن، پر اخرنۍ عشره کې اعتکاف کو حتی توفی صلی الله علیه وسلم، تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه رخصت شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو وفات شو. د دې نه پته ولګېده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل چې کوم دی نو سنت دا اخرنۍ عشره بیا تر وفاته پورې پر اخرنۍ عشره کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کو. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف په وخت کې د عباداتو چې کم تکثیر نو د هغې مطابق تاسو خپله اورېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کوم دی نو څومره په دې اخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو عبادات کول. اوس کم خلک چې بیګا اعتکاف ته ناست دي اخو ناست دي، د دې نه اخوا که موږ د اعتکاف فضایل بیانو نو اوس خو تاسو له پیدا ځکه نه درکوي چې کم کسان بیګا ناست دي هغو میدان ویوړ، او کم کسان چې پاتې شو بس محرومه پاتې شول. خو یو بل اعتکاف طرف ته ستاسو توجه راګرځومه چې هغې ته نفلي اعتکاف وایي. تاسو په ذیل اعمال وغیره کې دا درې اعتکافه چې کوم دی نو اورېدلي زده کړي دي. یو وجوبي اعتکاف دی چې یو سړی په ځان باندې ومني، کم چې یو سړی په ځان باندې منښت تر اعتکاف وکړي نو دا وجوبي دی. څومره ورځې تا اعتکاف کړی نو دا به بیا اعتکاف ته کښېني. یو چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت اعتکاف دی چې دا د رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې اعتکاف. یو قسم اعتکاف چې کوم دی نو نفلي اعتکاف دی. نفلي اعتکاف دا د لږ ټیم دپاره هم کیږي، او نفلي اعتکاف چې کوم دی نو دا د دې دپاره اخرنۍ عشره چې کوم دی نو شوګیرول دا لازم نه دي، د لږ ساعت دپاره هم نفلي اعتکاف کیږي. نو کم خلک چې اعتکاف ته نه دي ناست په اخرنۍ عشره کې او دیو د اخرنۍ عشرې د اعتکاف نه محرومه شول، نو دیو له پکار دی چې اوس د اخرنۍ عشره کې نفلي اعتکاف وکړي. نفلي اعتکاف نه مقصد دا دی چې دی جومات ته راننوځي، د مونځ دپاره ماسپښین دی راځي نو دی خیر دی 12 بجې راشي، او د جومات د ګیټ نه دی د اعتکاف نیت وکړي او دننه دی د قرآن مجید تلاوت کوي، نوافل دی کوي، ذکر اذکار دی کوي، د مونځ پورې دی دلته ناصر اعتکاف نیت کې نو دا لمحات دره قیمتي شول. ځکه د رمضان مبارک یو سکنډ دا انتهایی قیمتي دی. په نورو ورځو کې مونږه په هفتو په ورځو کې دومره هغه سني شو ګټلی لکه څنګه چې د دې په یو سکنډ او منټ کې چې نو دا ګټلی کېږي. همدغه شانتې یو انسان د سحر مونځو کې انشاءالله د دغې نفلي اعتکاف په ځایل به هم اوس بیان کو. سحر مونځ نه پس تر انور د خطو پورې دی کینې ذکر اذکار دی کوي، تلاوت کې مشغولي، او د اعتکاف نیت تر جومات ته راتلو سره وکړي. د هغې سره چې بیا دی کله د انور راوخیږي او دی د جومات نه وځي نو دی د اشراق مونځ وکړي. دغه شان دی چې کوم دی نو روایتو کې د مازدیګر نه پس چې کوم دی تر ماښامه پورې د ناستې بلا فضایل راغلي، او نن سبا خو د چا کار هم نشته، نه د چا فصلونه پاخه دي، او نه چې کوم دی نو نور داسې ضروري کارونه شته. نو چې کوم یو انسان د سنت اعتکاف ته نه ناست نو هغه له پکار دی چې نفلي اعتکاف کوي. نفلي اعتکاف نه مقصد هم دغه دی چې دی جومات ته راځي نو د ګیټ سره دی د نفلو اعتکاف چې کوم دی نو نیت باقاعده چې نو دا تړي، نیت یې تړي څومره ټیم د ده په جومات کې تیریږي نو د ده به په اعتکاف کې چې کوم دی نو تیریږي. لکه امام عطا رحمت الله علیه فرمایي ان یال ابن امیة
كانت له صحبة یعلی ابن امیہ چې د تر صحابه والی درجه حاصل وه وکان یقعد فی المسجد ساعتا ینوی به الاعتکاف دی که په جماعت کې به لږ ټیم دپاره هم کېناسته نو د به اعتکاف نیت کو زمونږ نه دا یری او یا زمونږ خیال دی اوس کوم یو انسان د هغه ګېډ نه رانوتی او د اعتکاف نیت یې کړی څه ټیم پورې مونږ جمعې مونځ چې کوم دی نو وکړه او د سنت وکړل تر هغه وخته پورې دا ساعت د په اعتکاف کې تیر شول او بیا تاسو د اعتکاف په ځای اورېدلي د نفلي اعتکاف په ځای اعمال وغیره کې چې انسان یو ورځ هم اعتکاف نفلي اعتکاف د الله د رضا لپاره وکړي نو د دې انسان او د جهنم په منځ کې الله تعالی 3 خندقه حایله او پرده کړي او بیا د یو خندق اوږدوالی او فاصله هم تاسو اورېدلې ده لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره رقبه ده یعنې 1500 کاله چې کوم دی نو دا انسان د یو ورځې په نفلي اعتکاف باندې چې کوم دی نو الله تعالی د جهنم نه لرې کړي نو که سنت اعتکاف چې کوم دی نو سعادت چاته نه نصیب شوی نو نفلي اعتکاف ته خیر دی کینې اخرنۍ عشره د څومره هم تاسو جماعت کې زیات ټیم تېروئ یو سکند تاسو قیمتي کوئ نو ډېر څه پې تاسو ګټلی شئ په دې وجه چې کوم دی ابن جریج دی را نقل کوي وی قال عطا هو اعتکاف ما نکث فیه کم یو انسان چې جماعت کې ایثار شي نو دا اعتکاف ته په نیت د اعتکاف باندې وان جلس فی المسجد احتساب الخیر فهو معتکف والا فلا که د نیت په جماعت کې چې کوم دی نو دا د اعتکاف یعنی د خیر او د ثواب نو دا معتکف دی او که نیت نو بیا چې کوم دی نو دی معتکف نه دی ځکه انشاءالله او روایت پر راشي چې یو انسان جماعت ته په کم نیت باندې راغی الله د هغې نیت مطابق دله فیصله کوي یو سړی په دې نیت باندې راغی چې اعتکاف ته کسان ناستې راشه لږ ګپ ورسره ولګو ماسې هم خوب نه راځي او دی د شپې راغی د دې ګپ شپ دپاره په دې اراده باندې راغی وزه تر اعتکاف ثواب میلاو نه شو ځکه د ده نیت چې کوم دی نو د ګپ شپ الټه چې کوم دی نو دی مجرم وګرځېد د الله په کور کې چې کوم دی نو خبرې وکړې او بل دا چې اعتکاف والا کسانو ټیم یې برباد کړ یو سړی په دې نیت باندې راشي چې راسې هم خوب نه راځي اعتکاف والا اعتکاف ته ناستې راشه د اعتکاف نیت پر جماعت د ګیټ نه وکم او زه هم دا شپه په عبادت کې راغو سره تېره کړم اوس ده چې دغه نیت کړی دی نو په هغه نیت باندې الله د ده چې کوم دی نو فیصله کوي نو که چا تر سنت اعتکاف توفیق نه میلاو شوی نو دا اخرنۍ عشره ده د شپې زیات لمحات چې کوم دی نو دی جماعت کې تیر کړي د ورځ زیات چې کوم دی نو اوقات دی جماعت کې تیر کړي او د ګیټ نه چې رانوځي نو په نفلي اعتکاف باندې دې رانوځي دپاره د دې چې دا اخرني لمحات چې کوم دی اخرنۍ قیمتي عشره دا زمونږ نور هم چې کوم دی نو قیمتي شي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو روایت دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت راوړی دی چې عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من غدا الى المسجد او راحه یو سړی د سحر په ټیم باندې جماعت ته راغی یا د ماښام په ټیم باندې جماعت ته راغی اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راحه الله پاک جنت کې چې کوم دی د ده د میلمستوب انتظام کوي په هر سحر باندې او په هر ماښام باندې جماعت ته چې کوم دی نو راځي نو دا فضیلت خو هغه سړي ته هم حاصلېږي چې دی د لمونځ دپاره راشي خو زیات چې کوم دی نو هغه انسان ته چې دی په نور اوقاتو کې هم جماعت ته راشي لکه مثال په طور ماسپښین نه لږ مخکې راشي مازدیګر دی جماعت ته چې کوم دی لږ مخکې راشي د ټیم نه نوافلو کې را ټیم چې کوم دی نو تیر کې او بیا د مانځه پورې دی ایثار شي او بیا دغه شانتې مازدیګر د هغې نه پس چې کوم دی نو ضروري کاري نه او دی را خپل ساعت او خپل لمحات چې کوم دی نو قیمتي کې ناوخته پورې کښېني ورو جماعت یا ټیمه پورې د الله په ذکر کې چې کوم دی نو دا ټیم مشغول کړي او د هغه ځای نه چې دی راته د اعتکاف په نیت باندې چې کوم دی نو راته نو د ده د اخرني لمحات د عشرې اخرنۍ عشرې دا وخت چې کوم دی نو دا به د ده قیمتي شي ځکه ما وی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کم نیت باندې جماعت ته رالی الله به هم د هغې مطابق فیصله تا سره چې کوم دی نو کوي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل من اتى المسجد لشیء فهو حظه یو سړی د کم څیز دپاره جماعت ته راغی بس دا هم د هغه حصه ده ته د ګپ شپ په اراده باندې رالی ته چې کوم دی نو د بل څه په اراده باندې رالی
نحکم یو سی په اراده باندې ته راغلی نو بس هم اقه حصه به وړې. نو که یو سړی اراده د اعتکاف د جومات نه وکړي او د ګنټه دلته تېره کړه، نیمه ګنټه یې تېره کړه، پاو ساعت، 10 منټه، 15 منټه، یو سیکنډ هم د تېر که نو دا هم ټیم چې کوم دی نو د قیمتي که. او بیا د خون او د مزې خبره ده. جوماتونه د الله کورونه دي. ګورئ که یو سړی سنت والا اعتکاف پرې کې کوي، که وجوبي اعتکاف کوي، که نفلي اعتکاف کوي او دی تر کوم وخته پورې پرې جومات کې دننه ناست نو دا د الله تعالی میلمه دی. الله د دې انسان چې کوم دی نو میزبان دی. د نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام مشهور صحابي دی چې کوم دی نو روایت کوي چې من توضأ فی بیته، یو سړي په خپل کور کې چې کوم دی نو اودس وکړو، رسول الله مبارک فرمایي فاحسن الوضوء، او په ښې طریقې سره چې کوم دی نو اودس وکړو، ثم اتى المسجد، بیا د جومات ته چې کوم دی نو راغی، فهو زائر الله، دی د الله زائر او د الله چې کوم دی نو مهمان او د الله چې کوم دی نو میلمه دی. او بیا مخکې چې کوم دی رسول الله مبارک فرمایي عجیبه جمله، وحق علی المزور ان یکرم الزائر، او بیا په میزبان چې کوم دی نو دا حق دی چې د خپل میلمه چې کوم دی نو میلمستوب وکړي، د خپل میلمه میلمستوب وکړي. او بیا زمونږ معاشره کې چې کوم دی نو دا خبره ډېره زیاته لیدی کتی شي چې د میزبان دا د میلمه دپاره هر قسمه ضرورت چې کوم دی نو دا پوره کوي. میلمه راشي لکه پرې سر مې درد دی، ډسپرین ګولۍ خو به نه میلمه چې کوم دی میزبان زر کور ته منډه کي، که نه ګاونډیانو کره زر زر ماشومان وزغلي، یا که نه دکان ته وزغلی لکه میلمه رشا به زر کو منډه وهه، د دې لپاره چې دا میلمه خفه زمانه چې کوم دی نو دا نشي. که میلمه څه شي ته هم هغه چې کوم دی نو ضرورت پیښیږي نو میزبان چې کوم دی نو فورا هغه تعزیروي. او بل دا کله کله میلمه چېرته کېناستي بیټک او دیره کې دی وایي یاره د څښو اوبه خو نشتی، نو موږ ګورو کور کې به په دغه بیټک کې به ماشوم هم ناسي او سپینګیری به هم ناسي، نور کارونه سپینګیری په ماشوم باندې کوي، خو چې میلمه خبره وکړي نو دی د ماشوم نه مخکې پاسې او منډه وایي، یو د یو نه مخکې بل د بل نه مخکې. ځکه معاشره کې دا دی چې دی میلمه ته څه سوری ونه درېږي، دا میلمه خبره چې کوم دی نو دا پرې باندې خفه نه شي، نو هر قسمه ضرورت چې کوم دی نو دا د میلمه پوره کېږي. وایي یو انسان د الله کور ته راشي، دی اوس د الله چې کوم دی نو میلمه دی، میزبان چې کوم دی نو خدای پاک دی، ول دا انسان به الله تعالی سپورته کې چې ربه ما وبخه، الله به څه وایي چې زه دې نه بخم. میلمه ته خو څوک د څه شي انکار نه کوي چې میلمه اوس غواړي او میزبان ورته وایي چې مړه په ارام باندې کښېنه نه یې در کومه، کښېنه دغه بالغ ته ډډه ووه. که چېرته کې دا معتکف الله نه څه غواړي، الله به چېرته خپل میلمه چې کوم دی نو خالي لاسونه نه لیږي، نه به د دې میلمه چې کوم دی نو عبادات دا چې کوم دی نو الله تعالی د انسان ته واپس کوي. میلمه دا میزبان له او تحفه راوړي، هغه تحفه اگر که ډېره زیاته معمولي، خو دا میزبان یې ترې واخلي او وایي جزاک الله او ډېر زیات خوشحاله شومه، او دې ته چې کوم دی نو څه ضرورت زموږ پښتو اهمه خبره چې کوم دی نو ده. همدغه شانتې دا معتکف الله ته یو هدیه پیش کړي، الله لره ذکر وکړي یا جومات کې نوافل وکړي، د ده عبادت که معمولي ولې نه وي، خو د میلمه نه څوک چې کوم دی نو سی میلمه ته واپس کښېنه چې مړه دا دې ما پسې څه ګن راوړ، دا واپس که واپس یې ویسه زه د دې مناسب سړی ما هر قسمه شی چې میزبان چې کوم دی نو خوشحالۍ سره د میلمه نه واخلي. نو په دې وجه باندې معتکف دی چې جومات ته راشي دی د الله میلمه دی، دلته چې څه قسمه عبادات الله تعالی طرف ته پیش کړل، الله ستا نه چې کوم دی نو په مینه سره اخلي. او بیا چې کوم دی نو موږ معاشره کې اکثر ده چې کوم یو انسان سخي او تاله میلمه راغی، د دې میلمه سره څوک ماشوم دی، نو بیا میزبان څه کوي د رخصتېدو په ټیم کې هغه ماشوم له لاس کې پیسې ورکړي، او که دا انسان چېرته که ډېر زیات سخي د کور دا مالکه نه دغه میلمه له او تحفه ورکړي وایي دا به خپلو بچو له چې کوم دی نو دا ویسي. کم یو انسان راشي او دی د الله تعالی میلمستوب اختیار کړي، جومات ته چې کوم دی نو راننوته او بیا د اعتکاف ختم کړي، که دا مسنون اعتکافي د اختر په شپه باندې راځي یا د اختر په سحر باندې راځي، الله تعالی دغه شپې د عبادت توفیق عمر کړي، یا د لږو لمحاتو لپاره انسان چې کوم دی نو دا نفلی اعتکاف کوي او بیا دی د جومات نه رخصتېږي. الله تعالی څومره کریم ذات دی، څومره سخي ذات دی، دې انسان له به کم تحفې ورکوي، د مغفرت تحفه به ورله ورکړي، د عبادت د قبولیت چې کوم دی نو تحفه به ورکړي، د دعاګانو د قبولیت تحفه به ورکړي، هغه دعاګانې چې ته کومې غوښتلې دي الله به د هغې د قبولیت چې کوم دی نو تحفه ورکړي. په دې وجه باندې معتکف دا د الله تعالی میلمه دی جومات کې. نو کوم یو انسان چې اخرنۍ عشره کې هغه اعتکاف ته نه ناست،
خیر دی اوس هم چې کوم دی نو زمونږ سره یو قسمه اعتکاف شته چې هغه نفلي اعتکاف دی د چا نه شپه کې راشي جومات کې خیر دی تیره کوي د دې اعتکاف والا سره د چا نه د ورځې څومره ساعت او لمحات چې کوم دی نو کې راشي زیاته زندګي لري دی په نیت د اعتکاف باندې چې کوم دی نو دا جومات کې تیره کړي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم یو انسان جومات ته راغی د کور کې اودس وکړي په ښې طریقې سره او بیا جومات ته راشي دی د الله تعالی میلمه دی او بیا په میزبان باندې دا حق دی چې د دې میلمه چې کوم دی نو دا اکرام وکړي حضرت عبدالله ابن رباح رحمت الله علیه دی چې کوم دی نو یو روایت دا حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو راوړي حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي دی چې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ د قرآن د نزول نه مخکې دی چې کوم دی د یهودو غټ عالم د تورات لوی عالم او بیا چې کله قرآن راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی نبوت ورکړه نو بیا دی مسلمان شو د قرآن مجید غټ عالم نو دی وایي انی لاجد فی التورات ما تورات کې را خبره چې کوم دی نو دا به لیده مونده به مې یقول تبارک وتعالی الله تعالی تورات کې چې کوم دی نو فرمیل ان بیوتی فی الارض المساجد جماعتونه چې کوم دی نو په ځمکه باندې را زما کورونه دي میلمه هغه چا ته ویلی شي چې چا کور ته دننه ورشي خو هکه د نږدې ځای نه ولې نه راغلی ستا یو ګاونډي او ستا سره چې کوم دی نو دیوال هم جنګېدلی دی ستا کور ته چې کوم دی نو درغی وس بهر چې کوم دی نو ته هغه سره ګپ شپ لګې او دومره خیال یې نه ساتي او چې کله ستا په دروازه باندې درننوته نو بیا دغه ملګری چې ستا سره جومات کې هم ناستی بارې ستا سره ګپ شپ هم لګو خو چې څنګه ستا د درشل نه دننه شه نه هلته ته تولۍ خوره کې شاته ورته بالښتونه کېرې اوس بهر چې ستا د خبرو کوم انداز و نو هغه ته هغه انداز پرېږدې اوس انداز چې کوم دی نو د میلمستوب اختیار کړي ځکه ستا کور ته راغلی دی نو دغه شانت یو سړی چې کوم دی نو جومات ته راشي الله د دغه انسان سره چې کوم دی نو خپله رویه دا بدله کړي اوس دی الله تعالی میلمه دی دی چې دلته څه غواړي نو الله چې کوم دی نو ورکوي نو حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی تورات کې چې کوم دی نو دا فرمایلی چې ان بیوتی فی الارض المساجد زما کورونه چې کوم دی نو په ځمکه باندې دا جوماتونه دي و ان المسلم او یو مسلمان او مؤمن سره اذا توضأ دی اودس وکړي فاحسن الوضوء په ښې طریقې سره چې کوم دی نو دا اودس وکړو ثم اتى المسجد او بیا د جومات ته راغی فهو زائر الله دی د الله زائر او د الله چې کوم دی نو میلمه دی وحق علی المزور او بیا میزبان باندې د کور په مالک باندې چې کوم دی نو دا حق دی ایکرم زائره چې ډېر خپل میلمه چې کوم دی نو اکرام او عزت وکړي ثم قرات القرآن او بیا چې کله وروسته مسلمان شوم قرآن مې چې کوم دی نو واورېده نه قرآن کې مې هم دا قسمه جملې چې کوم دی نو ولیدې نو فوجدت فیه فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه الله د کورونو مطابق حکم کړی د جوماتونو مطابق حکم کړی چې دا د الله په عباداتو سره اوچت شي د الله په ذکر سره چې کوم دی نو دا دې اوچت شي او د الله نوم دې پرې کې چې کوم دی نو واغستی شي نو خبره ما دې پورې کوله چې اصل اعتکاف دا خو د اخرني عشرې و رسول الله مبارک په اخرنی عشره کې شپې شو ګرولې لنګ به مضبوط وتړو عباداتو کې چې کوم دی نو زیادت او تکثیر به چې کوم دی نو راغی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام رنګ چې کوم دی نو دا به سور شو خو کم یو انسان د اخرنی عشرې اعتکاف نه کړی دی پرې اخرنی عشره کې د دنه څومره کېدی شي وخت تیری کم از کم جومات کې تیر کړي او که چېرته زنانه د په نیت د اعتکاف باندې هغه ځایونو کې زیات وخت تیری نوافل او ذکر اذکارو کې کم ځای چې د مونځ دپاره چې کوم دی نو دا مختص کړی دی په دې وجه سحر انسان مونځ وکړي اشراقه پورې دې کیني ماسپښین مونځ لري دی لږ د وخته راشي او دغه شان د مازدیګر نه اخوارې را کم لمحات چې کوم دی نو تر ماښامه پورې دا چې کوم دی ذکر اذکار کې تیر کړي خو په شرط درې چې راغه ځای نه دی نیت د اعتکاف وکړي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو تفصیلی روایت دی فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل صلاة الرجل فی جماعت د مسلمان منځ چې کوم دی یو سړی منځ د جمع سره په جماعت کې تزید علی الصلاة فی بیته والصلاة فی سوقه بضع و عشرین درجتن د ده د کور په منځ باندې د ده د بازار په منځ باندې سره پاسه 20 درجې چې کوم دی نو سیوا کي سره پاسه 20 درجې نه مطلب را 40 درجې وذلک او دا چې کوم دی ان احدهم اذا توضا تاسو کې یو سړی چې کوم دی نو اودس وکړي کور کې فاحسن الوضوء په ښې طریقې سره ښکلې طریقې سره چې کوم دی نو اودس وکړي ثم اتى المسجد او بیا د جومات ته چې کوم دی نو راغی فلا ينهض الا الصلاة دی چې کوم دی نو د جومات ته څه شي نه راوستی سوا د لمونځ نه دا نه چې جومات کې د څه پاتې دی په هغې پسې راغلی یا د چا سره سوال جواب دی په هغې پسې راغلی دی صرف او صرف چې کوم دی نو د جومات ته راښکو د راوستو نو دا مونځ چې کوم دی نو راوستو
لا یرید الا الصلاة د دې اراده چې کوم دی نو دا صرف منځ جماعت ته چې راغی د منځ په اراده باندې نو فلم یخطو خطوة الا رفع له بیا درجة دی چې کم یو قدم اخلي نو الله تعالی په قدم سره دله درجه چې کوم دی نو پورته کېږي وحط عنه بها خطیة او د دنه پر یو قدم باندې چې کوم دی نو ګناه ریږي حتی يدخل المسجد تر دې پورې د جماعت ته راننوت فاذا دخل المسجد وز دی چې کله جماعت ته راغی د ټیم نه مخکې راغلی دی کان فی الصلاة دی راسې لکه دی چې مونځ ته ولاړ دی لکه چې په مونځ کې دی جماعت ته ماسپښین په 12 بجې باندې راغی د مونځ په نیت باندې اراده باندې راغلی وس دی چې کوم دی نو ګنټۍ او نیمه پرې جماعت کې دی نو دا سرې لکه دی چې په مونځ کې دی ما کانت الصلاة هي تحبس تر دې پورې چې دی مونځ پرې جماعت کې راګیر کړی دی ځکه دی خو د ماسپښین نه مونځ نه مخکې اوس وتی نه شي دا خو د مونځ دی چې کوم دی نو راګیر کړی او دویمه خبره دا چې والملائکة یصلون علی احدکم ما دام فی مجلس الذي صلى فيه او بیا د خونه او د مزې خبره ده چې کم یو انسان مونځ وکړي او دی د مونځ په ځای باندې ناست د الله ذکر کوي یا جماعت کې اسې ناسي نو د الله د رحمت فرشتې چې کوم دی نو د ده لپاره دعاګانې غواړي او دعا د فرشتو چې کوم دی نو څه یقولون اللهم ارحمه خدای پر انسان باندې رحم وکړي مونځ شوی خلک تلي دی او دی په خپل ځای باندې ناست دی الله رحم پې وکړي اللهم اغفر له خدای پاک د انسان مغفرت چې کوم دی نو وکړي اللهم تب علیه خدای پاک د انسان چې کوم دی نو توبه قبول کړي ما لم یؤذ فیه ما لم یحدث فیه تر دې پورې چې دا انسان د جماعت کې ذات تکلیف ونه رسي فرشتو ته نه او دس چې کوم دی نو د مات نشي تر څو پورې چې دا او د سرو دی پرې جماعت کې ناست دی نو د الله د رحمت فرشتې در لپاره چې کوم دی را درې دعاګانې غواړي نو دا څومره لوی چې کوم دی نو اجر شو چې کم یو انسان د ټیم نه لږ مخکې راغی د ګیډ نه اعتکاف نیت چې کوم دی نو دا وکړه ګنټه ناست دی نیمه ګنټه ناست دی ماسپښین نه پس چې کوم دی نو کېناسته لکه تاسو تعلیم ته چې کوم دی نو کېنئ لږ ساعت دپاره یا د هغې نه زیات الله تعالی چاله توفیق ورکړي قرآن راولي او بیا چې کوم دی عموما زموږ جماعت کې خدا نشته اکثرو جماعتونو کې راسي چې کله رمضان مبارک راشي سهار چې کوم دی نو رش جوړې ښکته جماعتونو کې او بیا جماعت کې چا د قرآن هم نه میلاوېدو زموږ دې ځای کې چې کوم دی نو دا نشته خصوصا زموږ جماعت کې رانشته سهار د سلام سره چې کوم دی نو جماعت خوش شی پروت دي مازیګر چې کوم دی نو بیا خوش شی پروت دي ماسپښین چې کوم دی دغه لږ ټیم کې خلک بیا جماعت چې کوم دی نو کنګال د خلکو نه پروت دي څوک چې کوم دی نو داسې نه چې الله ذکر ته چې کوم دی نو کینی نو دا دوه شریخو زموږ نه داسې غفلت کې تېرې شوي کم از کم اخرنی عشره چې کوم دی سبق سړی وی جماعت کې وی ذکر اذکار کوي جماعت کې کوي زیات لمحات چې کوم دی نو زموږ استادو جماعت کې تیر شي او د اعتکاف په نیت باندې چې کوم دی نو دا تیر شي لہذا د دې اخرنی عشرې یو سکند چې دا قیمتي دی دا به چې کوم دی نو زموږ ښه قیمتي شي د نبي علیه الصلاة والسلام یو روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی راوي دی هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي لا یزال العبد فی الصلاة تر څو پورې چې مسلمان په منځ کې ما کان فی مصلاه ینتظرو دا مسلمان چې کوم دی همیشه دپاره په منځ کې حسابېږي تر څو پورې چې دی د خپل منځ پرې ځای باندې د منځ چې کوم دی نو انتظار کوي وتقول الملائکه او فرشتې چې کوم دی نو دته دعاګانې کوي داسې وایي اللهم اغفر له خدای پاک دې انسان ته مغفرت ورکړي ځکه دی د منځ په انتظار باندې چې کوم دی نو ناست دی لکه مثال په طور باندې مازدیګر مونځ یو سړی راشي او د ماښام د منځ په انتظار باندې دلته ناستي په دغه ټیم کې چې کوم دی نو ذکر اذکار کوي یا په دې کې نوافل منځونه هم راځي یو انسان د سهار منځ وکړي او بیا د الله تعالی ذکر اذکار کوي یا جماعت کې اسې هم ناسي خو د اشراق د منځ په انتظار باندې ناسي یا دی چې کوم دی د اشراق په ټیم باندې راغی د چاش د منځ په انتظار باندې چې کوم دی نو ناسي نو دی همیشه دپاره په منځ کې حسابېږي را څومره وخت چې دی د منځ انتظار کوي داسې دی لکه دی چې منځ ته چې کوم دی نو ولاړ دی او فرشتې دا وایي چې اللهم اغفر له خدای پاک د ده مغفرت نصیب کړي اللهم ارحمه خدای پر انسان باندې رحم وکړي حتی ینصرفه تر دې پورې چې دا مسلمان مؤمن د جماعت نه راواپس شي او یحدثه یا چې کوم دی نو دی په جماعت کې اودس درجې کوم دی نو مات شي تر هغه وخته پورې فرشتې د ده لپاره دا درې قسمه چې کوم دی نو دا دعاګانې غواړي د الله تعالی رحمت دعا د الله د مغفرت چې کوم دی نو دعا دغه شان د توبې د قبلېدو چې کوم دی نو دعا نو لہذا خبره ما دې پورې کوله
چې اصل خلق هغه زیات ثواب هغه خلق وګټه کم چې اخرنی عشره دا چې کم دی اعتکاف ته سنت کې کېناستل که کم سړی نه ناست نو دا اخرنی عشره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام معمول چې کم دی نو دا به چې په دې کې به اکثر شپې شوګېرولې خپل اهل او عیال به چې کم دی د عبادت دپاره پاسول زیات تکثیر په عباداتو کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام کو خوب چې کم دی نو رسول الله مبارک به راتره که عبادت ته به چې کم دی نو لنګ دا مضبوط وتړو نو الله تعالی دې د اخرنی عشره زمونږ چې کم دی نو قیمتي کي او د دې یو سکند یو لمحه چې کم دی الله تعالی دې مونږ له په دې کې عبادت توفیق چې کم دی نو را نصیب کي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.